پدې منبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوه پدې منبر هغه ځکه زه ورته ناس عامه اوسم پدې لیکلې خاص کر د دې ملک دا نوجوان طبقه چې کومه ده دا خود دومره باغی شو چې پناه په خدای او څوک چې دی پسې ګرځي او رای راسته راوړي هغې له به خدای اجر خامخا ورکوي د دې خبرې لیکن نن تا د دین په لباده کې هغه خلقو پسې خلق ډرامې عزیزانو یو لاره ده دې وخت کې یو لاره دا نور ټول ملک ګوره گپ شو دروغ او بېایمان او منافقت شو ستا د ملک سیاست چې دی هغه یو گپ شو بالکل جګړه په ملک کې صرف دې دپاره ده چې ته کوش او ټټو مال راکړه یو ډله ده دې وخت کې چې د هغې د وجې زما په خیال چې آسماني عذاب رکاو دی خاص کر صوبه سرحد کې د هغې کار ډېر زیات شوی دی چې هغه دا تبلیغي جماعت والا دا یو ډله ده نور د ځمکې په سر ټول نظامونه چې دي دا ټول ګپ دی او د خېټې جنگ دی او د اقتدار جنگ دی واحده ډله دا ده چې د 1,40,000 پیغمبرانو لارې رانیولې ده او کوشش دا کوي چې دا سړی د دوزخ نه بچ نو عزیزانو خدای دې وخت درته پیدا کی او وخت دې خدای در کی چې اوزګار وخت درته ملاوېدو دغه ډلې سره جوړوي ما د دغه بزرګانو بیانونه ما اوریدلي دي او د دوی عمل مې لیدلی دی او دوی سره نږدې م پاتې شوی یم چې دې وخت کې دین په دغه ډله کې دی په دې منبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوی په دې منبر هغه ځای کې زه ورته ناست عامه اوسم په دې لیکلی دی یو خبره وکړه په تقریر کې ما ته به د هغه په خبرو کې اشتباه شو زه د 500 کالو ملا یم 500 کال د الله مهرباني ده داسې شی نه دی چې ما نه اورېدلی دی او نه ما د نظر نه ګینې نه دی تېر شوی د هغه په خبرو کې به ما ته اشتباه شوه وی عمر فاروق چې وفات شو چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما چې په قبر کې ږدی نو زما په دې مخ خاورې ومږئ نو کور والا ورته وی چې ولې وی دې دپاره چې په مخ مې خاورې مږلي او خړ مخ خدای ته ودرېږم ګوره که چېرته رحم یې را باندې وشي ما ته اشتباه شوه چې کور ته لاړم ومې کتل حافظ ابن کثیر دا واقعه نن 1200 کاله مخکې لیکلی حافظ ابن کثیر حضرت عمر وی زما په مخ خاورې ومږئ که حضرت عمر غوندې وی چې زما په مخ خاورې ومږئ نو ستاسو زما مخ څه شی زمونږ خو چې زنکدنې ویاله نه یې راولې یا جامت یې لږ لوی دی چې د قبر کې دا مخ داسې ریګمال کړی ښکاري نو چې د پیرنګي په شکل کې خدای له ورشي حضرت عمر خو زما په مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ خدای له ورشي او د چا چې د پیرنګي شکل جوړ کړی او خدای له ورشي نو په هغه به سره هم کی تاسو خیال را نو عزیزانو عرض مې داو
چې اهدنا الصراط المستقیم باندې عمل دې خلکو کړو. د اهدنا الصراط المستقیم ایمان د دې خلکو. اهدنا الصراط المستقیم ایمان د ابوبکر صدیق زمون او اهدنا الصراط المستقیم ابوبکر ناسته دا سیو کته ونه تا یو مرغای ناسته و په ونه کې ناسوری ته ناسته و ډېره طبیعت کې و کله به یو وزر ګرولو کله به بل وزر ګرولو دا ورته داسې کته نو په جړا شو او وی چې کاش اے پروردگار چې زه خو دا مرغی وی سمره بیغم ناسته د دنیا ام بیغم ده و آخرت ام بیغم ده دا آخرت حساب او عذاب ورته نشتا او دنیا کې هم څه غم نشته نه د رزق طلب شته او نه د دنیا طلب شته څومره بیغم خدای چې زه دا مرغی وی خو چې انسان نه وی چې انسان نه وی ځکه چې انسان د پاره څومره مشکلات دي نو هغه ابوبکر ته مخامخ وکړ بیا یو ګډوره ولي کاش اے پروردگار چې زه دا ګډوره وی خلق حلال کړي وي او په اوري اورید کړي وي او بیا یې خوړلې وي خو چې انسان نه وي دا د ابوبکر الفاظ نو په اهدنا الصراط المستقیم باندې خود دې خلق عمل کړ